د پاک فوج او د کور ملیشې په واسطه قریبا د یو ارب او د 11 کروڑ روپو په لګښت د ساده په پایباس روډ ښه په تیزۍ سره کار روان دی. د ساده بایپاس سړک جوړېدو سره به د ساده او پړچنا ترمنځ مالبردار ګاډو او د مسافرو کوچ په تګ راتګ کې به ډېرې اسانتیاګانې مخې ته راشي او د ساده ښار د رش نه به روزانه په زرګاو ګاډو ته فایده ورسي. په دې هکله ځایي ولس د خوشحالۍ څرګندونه کوي. فوج نه د ملیشې نه ډېره مننه، موږ ډېر مطمئن یو. دا روډ ډېر په چټکۍ سره روان دی او چې دا روډ کله مکمل شي او ساده بازار کې رش زیاته رش به کم شي او دغه روډ نه به ډېره پیدا خلک واخلي. ډېر په ښه ذات سره موږ روډونه روان دي. موږ د پاک آرمي نه او د ملیشې نه ټولو افسرانو نه ډېره مننه کوو او ډېر زیات خوشحاله یو چې د موږ روډونه دومره پر امن روان دي. څوک امن نه خرابوي، دوی په چټکۍ سره په مزدورانو کار کوي او دا کارونه به چې مخکې کېدل لکه په کلونو به وو شپږو میاشتو کې چې کوم کار سیټ کېږي هغه شلو کالو کې نه سیټ کېده. بل خوا کمانډنټ کور ملیشیا کرنل جمیل الرحمن وینا ده چې د ساده بایپاس سړک په جوړېدو کې د چا هم مځکې راشي هغوی ته به معاوضه ورکول کېږي. دې مهال کرنل جمیل الرحمن یو غریب مزدور ته د کور د ړنګېدو 15 لکه روپۍ راشن او ټینټونه هم ورکړل. په کوم دې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. دې مهال 116 وینګ کور ملیشیا وینګ کمانډر کرنل محمد اسماعیل، میجر فیصل نوید او لیفټیننټ جهان نبی هم موجود وو. د یادونې وړ خبره ده چې په ساده ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې به د ګاډو د رش له کبله ډیراورانو او ولس د بشمیر ستونزو ښکار کېدو. د ساده بایپاس سړک په جوړېدو به تر ډېره حده پورې به سهولیات ترلاسه شي. कैमरामैन मोहम्मद बसीत सरा, इकबाल हुसैन इकबाल, खैबर न्यूज़, सदा बाईपास, जिले